الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جميع العلوم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، الله جل شانه موږ او تاسو باندې خپل خصوصي کرم وکړو چې زما ستا د ختم قرآن کې راوستو. یقینا دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. الله جل شانه د ذات راوت قلم دا قرآن مجید دی چې حضرت جبرائیل علیه السلام نه علاوه یوې فرشتې ته هم حکم نشته چې دا د قرآن مجید تلاوت وکړي. ممتاز وایو کله چې انسان قرآن مجید تلاوت کوي فرشتې ته د ډېرې زیاتې نږدې شي. خپلې شونډې د دې قاري په دې شونډو باندې کېږي. انسان عقل ته اعتراض راتلی شي. انسان د ګناهونو نه ډک دی. اکاد فرشتہ پاک ذات دی، نورانی ذات دی. قرآن مجید تلاوت خو هغه ډېر مزه ورکوي. لیکن عاصم زکی دا د بن اردن شیخ دی، وفات شوی دی. الله تبارک وتعالی دې دا هغه قبر دا د نور ډک کړي. هغه فرمایل چې واحد د جبرائیل علیه السلام نه علاوه بلې فرشتې ته د قرآن مجید د تلاوت حکم نشته. او تاسو شکر واسو په دغه ګمراهګار خپل باندې د الله کلام تلاوت مو تاسو شکر ماته باندې واسو. یقینا الله جل شانه ما تعالی یو به مقام راکړل قرآن مجید په ذریعہ سره. د نبی علیه السلام معجزې دا ډېرې زیاتې دي، لیکن یو معجزه هغه قرآن مجید دی چې دې له زوال نشته. دا ختمېدونکی نه دی. کله چې هر پیغمبر دنیا ته راځي
الله جل شانه نبی ته معجزه ورکړي، لیکن هغه معجزې ته ګوره موسی علیه السلام راځي، الله جل شانه ولا معجزه د امسا ورکړي، ځکه د هغه په مقابله کې سحر موجود و، جادو. الله جل شانه موسی علیه السلام ته داسې معجزه ورکړه چې هغه جادو ختم کړ. عیسی علیه السلام ته الله جل شانه معجزه د څه ورکړي؟ هغه خلک چې د مور او پلار نه ړانده پیدا دي، الله جل شانه قدرت معجزه ورکړه چې په ذریعه سره خکې مړي ژوندي کوي. هغه وخت کې طبابت یو لوی مقام الله جل شانه عیسی علیه السلام ته طبابت د معجزه ورکړه. راشه نبی علیه السلام زمانه ته ګوره دې خبره ته نو چې ګمراهي څومره ده، لیکن هغه وخت د فصاحت بلاغت دور دی، هر یو کس په فصیح بلی انداز کې خبرې کوي، خپل مړی د اوچته وړي. عرب خلک زموږ خلکو ته عجم وي، عجم په معنا د ګونګا راځي، چې خلکو له خبرې نه وځي د ګونګا ویل کېږي. ما ته عرب ما ته عجم وي، دا ولې هغه ډېر فصیح او بلیغ خلک دي. د نبی علیه السلام زمانه راځي، الله جل شانه وکړي چې د قرآن مجید نزول کوي، دغه د فصاحت بلاغت ولا خلک غلي پاتې کېږي. ولې قرآن مجید د درې پیرې چیلنج ورکړي الله جل شانه د خلکو ته، تاسو د قرآن مجید په مثل باندې راوړئ، د دې قرآن مجید تمام مثل نشي راوړلی، لس آیاتونه دا راوړئ، خو دا نشي راوړلی یو ویډیو سورت راوړئ، لیکن هغې ته چا غاړه کېنوله. ولې دا د الله جل شانه د ذات راوتي کلام دی، د هغې څو مقابله نشي کولی. یو فصیح یو بلیغ سړی دی د هغه دور او د قرآن مجید صرف دا یو لفظ واورېد دا ټکي صرف واورېد بس یې باندې مسلمان شو. دا د انسان کلام نه دی. الله جل شانه موږ تاسو باندې خپل خصوصي فضل او کرم کړی دی، داسې بهترین کلام مو ته راکړی دی د نبی علیه السلام په واسطې سره. دا هر یو څیز د هغې فضیلت دی. قرآن مجید فضایل شته، قرآن مجید وحیدات شته. نبی علیه السلام ارشاد مبارک دی، د حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت دی، ارشاد فرمایي چې نبی علیه السلام وفرمایل د هر چا دپاره د شرافت یو څیز وي. بعضې خلک هغه ځان په دې باندې اوچت حسابي زما خاندان لوی دی، ما سره ډیګري ډېر زیاته لوی ده، لیکن محمد رسول الله محمد مجتبی ارشاد فرمایي زما د امتي شرافت قرآن مجید دی. دی وایي چې ما سره قرآن مجید دی، ما قرآن مجید زده کړی دی. نبی علیه السلام ارشاد فرمایي چې ما ته ځان د قرآن په ویلو باندې ما ته ځان ښه ښکاري. بل حدیث شریف کې راځي چې د قیامت په ورځ به نبی علیه السلام فرمایي حافظ ته به ویلی شي چې ته د قرآن مجید تلاوت کوه، څنګه رنګې تا په دنیا کې تلاوت کو او دا په څېړو ورخېږه تر آخري آیات ته ورسېږي، ځکه ستا مقام دی. په دې ځای کې بیا ملا علي قاري رحمت الله لیکي آیا دې کې حافظ داخل دی؟ حافظ پکې شته، ناظر خان پکې داخل دی او که داخل نه دی. لیکن بعض صورتونو کې کم انسان ډېر زیات تلاوت کوي نو هغې طرف ته پکې اشاره کړې ده، لیکن ښه صورت هغه دا دی چې دا حافظ قرآن په دې کې داخل دی. حافظ قرآن ته به ویل کېږي، دا ډېر زیاته خوشحالۍ خبره ده. یو حافظ د بدن په کس کسان هغه جنت ته بوځي، په هغې باندې جهنم واجب شوي. نن سکول کې یا هسې یو پروګرام وي انسان په هغې ښه کارکردګي ادا کړي یا ته انعام میلاوېږي. قیامت په ورځ به حافظ قرآن ته دا انعام ورکول کېږي. الله جل شانه تاسو ته نصیب کړي. بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام ارشاد فرمایي کوم انسان ته وعید په طور باندې چې د قرآن مجید یو حصه هم نه یاده، د زړه دا د وران کانډر دی، د زړه تشبیه ورکړه د زوړ کانډر سره،
د دې وجه سره یو باریکه نقطې طرف ته اشاره کوي هغه دا جوړ کور چې خلک پکې نه اوسېږي په دا کې پیریانې دغه شان دي د کوم انسان په زړه کې قرآن نشته د په زړه کې به شیطان وي موږ تاسو قرآن مجید هغه یادو هغې سره مینه محبت لرو موږ تاسو مختصره زندگی الله جل شانه تاسو ته راکړې ده چې دغه مختصره زندگی د الله په اطاعت چې دا مونږ تېره او خپله کم کس او قرآن مجید دی ویلې خپله نه ویلې هغه ژبه اوس لکه شوې ده الفاظو د قرآن مجید نشي یادولی ترې دا پکار دي الف با تا ثا دا دې یاد کړي ځکه قرآن مجید حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کوم انسان د قرآن مجید تلاوت کوي په یو حرف څه ملاوي یو نیکی او د یوې نیکۍ د لسو ثواب دا برابر دی لس نیکی د ثواب ته ورکول کېږي کوم انسان چې په تلاوت دا په مانځه کې کوي الحمدلله رب العالمین دا شروع په مانځه کې د په هر یو حرف باندې سل نیکۍ ملاويږي او کله انسان د په مانځه باندې په ناسته باندې د په هر یو حرف باندې 50 نیکۍ ملاويږي په اوداسه کې دي په مانځه کې نه دي اته قرآن مجید تلاوت کې قرآن مجید مکتب کو 25 نیکۍ ملاويږي او اودس نشته دغه چې قاری نه قرآن مجید ته 10 نیکۍ ملاويږي صحیح وسو شي تلاوت کې چې موږ تاسو محبت د قرآن مجید سره پیدا کړو روزانه یو سپاره تلاوت مخامخاتو دا په ځان څخه لازم کو جواز رمضان مبارک نه رمضان مبارک راغی دې کې موږ تلاوت کوو رمضان مبارک دا شپه چې کوم دا با سبا وشتمه وجوي او ختم په دې مناسبت سره کې خود ماشاءالله په دې شپو باندې په دې وخت کې الله جل شانه د قرآن مجید نزول کړی دی ان انزلناه فی ليله القدر د قرآن مجید مخکې چې کوم کتابونه ډیر شوي دي هغې صرف انزال دفعه واحده په نبي باندې راتلو دغه کتاب مستقل لیکن قرآن مجید د الله یو لوی مقام ورکړی یو لوی شان ورکړی دغه انزال هم شته په دغه تنزیل هم شته انزال دا د شب قدر په شپه باندې د لوح محفوظ نه الله جل شانه نزول دا آسماني قرآن آسماني اسمان ته وکړو او بیا دغه بیا په تنزیل سره رو په 23 سال کې په نبی علیه السلام قرآن مجید نزول کېدو قرآن مجید د الله یو لوی شان ورکړی دی هغه خلک د کوم عربو خلک چې او موږ پاتې شو هغې سبا معلقه یو کتاب نوم دی کله د قرآن مجید نزول نه شوی دغې خلکو په دغې کتاب باندې فخر کوو چې موږ په ډېر ښکلي اشعار ویلي لیکن د قرآن مجید نزول چې کله راغی هغه کتاب ښکلی ډول دویمه معجزه د نبي علیه السلام الحج له لړ شي هلته کاڼي ولي نبی علیہ السلام نے صحابی ته پوښتنه کوي اے الله رسولا کله انسان حج له شکانی وي دغه کاڼي ولې مجبر کیږي نبی علیہ السلام ورته ارشاد فرمایي د کوم انسان چې حج قبول شي دغه کاڼي به وچت ولي کیږي نن کاڼي جمع کیږي دا د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه ده دغه کاڼي د سبا جمع کیږي اصل وجه دا د موسی حجون نه قبلي یو معجزه غدا قرآن مجید دی دا باقی دا دویمه معجزه د نبی علیه السلام حج د لړشي کاڼي ولي کوم کاڼي چې روکي دا نبي سم معجزه ده مخکني پیغمبران څومره او وختي معجزې وي دا دوه معجزې د نبی علیه السلام دا مستقلا قرآن مجید خلکو ډیر زیات کوشش نه سبا خلک کوشش کوي د قرآن مجید یو آیات دا غالب ثابت کړي لیکن چا تر اوسه پورې نه ثابت کړي بعض خلکو د دې لپاره کمپیوټر ایجاد کړو د عربی والا چې عربي کتاب ورته وایي چې غلطي به راوځي لیکن د هغې اصل مقصد دا و چې موږ قرآن مجید پکې واچو عالم به راولو او موږ ورته وایي چې په دې قرآن مجید کې غلطي شته او که نشته دغې خلکو د قرآن مجید دا د کمپیوټر ته وخېږو او د خپلې غاړې نه لږ شل غلطۍ پکې ور واچولې ای مولانا ځان ته کښېنو راشه قرآن مجید باندې سرچ یې کړو چې په دې کې غلطي شته او که نه ځکه د عالم یې مخکې راوستی و هغې کې به د اردو د عربۍ د بې غلطۍ راایستلې اوس عالم ډېر پریشان هستي چې غلطي راونه وځي
دغه قرآن مجید کې غلطي نشته. دې خلک په خپل کې نشل غلطي چولې دي کله چې هغه به سرچ شروع کړ لاس منډه کې به نتیجه ایستله چې دې کتاب کې دا غلطي دي. لیکن دغه ټیم باندې نیمه کې قرآن دغه کمپیوټر سرچ کوي لیکن غلطي دې نه راوځي. اخر کې بیا سبا راغلل چې قرآن مجید کې غلطي دې کتاب کې غلطي نشته. په هغه زمانه ټول انسان د مسلمانۍ موږ په خپل باندې کې دا غلطي چولې و موږ چې تاسو مونږه رسوا مسلمانان دي لیکن دا حق او صحیح کتاب هغه خلکو د خپل عقل په اعتبار سره عرب ولا خلک کم د فصاحت بلاغت ولو مقابله وکړه. نن سبا جدید دور دی د کمپیوټر او د موبایل دور دی لیکن دې خلکو د قرآن مقابله ونکړه او دې تر قیامت پورې کولی شي. ان شاء الله موږ تاسو مینه محبت د دې مجلس سره ساتو. په دې مجلس کې په اخره کې موږ تاسو روزانه د تبلیغ حضراتو نه داو په اخره کې اعلان کی اے خلکو تاسو ګناهونه دا باندې کې باندې بدل شو. د الله چې سوال کوی دا غي طریقه خپل دا مو یا دا خو مې صحیح دي چې الله پاک زموږ ګناهونه خپل صورت دا یا الله پاک زموږ ګناهونه باندې کې باندې بدل چې موږ تاسو دا مجلس دا ډېر برکت والا مجلس دی نورانیت والا مجلس دی ډېر خپل مجلس دی. الله جل شانه زموږ تاسو زړونو کې واچول موږ دلته کې راغلي ختم قرآن مو دلته واورېدل. د دې مور پلار دپاره ډېره زیاته خوشحالي ده. دې دپاره انسان دلته د مجالسو لپاره راځي چې انسان کې شوق پیدا شي. په خپل زه نشم زده کولی قرآن مجید زما عمر زه سیوا دی چې زه په خپل بچي باندې قرآن مجید دا زده کوم. څنګه چې په دنیا کې زما زوی ته ایوارډ دا میلاویږي زه خوشحالېږم چې د قیامت پر ورځ زما بچي ته ایوارډ میلاو شي زه خوشحاله شم. ان شاء الله ته تیار یې کنه بل یو بچی د کونه خامخا د مدرسې نه په انتخاب وکړو. دنیا د پاره انسان خپل دنیا باندې نه ده لکه دا دنیا الله تبارک و تعالی اسباب سره چلوي دا اسباب امکان نشته لیکن په کور کې درې څلور بچي یو کې خامخا د مدرسې د پر انتخاب وکړي شي. لکه زمونږه دنیا نه تللی چې دلته زموږ مستقل پاتې کېدی نشته. یو ځات دنیا کې پاتې کېدی وی برستا ممکن وي او صرف یو ځات څوک په نبی علیہ السلام څوک لیکن هیڅوک نه پاتې کېږي. کل نفس ذائقة الموت دا بار یو سړی دا ذائقه سکی هغه خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړي. کومه دې مجلس د دې مجالس انسان ځکه حاضرېږي انسان سره یو درد پیدا شي. آیا ما څه کړي دي ما ډېر ځله ګناهونه شوي دي. ان شاء الله خپل ماضي انسان څومره تېر کړی انسان استغفار وي ما څومره ژوندۍ تېرېږي د الله په احکاماتو باندې تېر کړو د نبي علیه السلام په سنت طریقو باندې د نبي په سنت طریقو په ژوندۍ تېر کړو. زموږ دنیا هم کامیاب په دنیا کې هم کامیاب وي بس زموږ خوشحالي ده. ان شاء الله دې سب تیار دي کنه دوستای استغفار چې راشي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لأصولنا ولفروغنا ولمن له حق وعلينا وجميع الناس وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم